شوق سر درود شریف وائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عزت مندو منگ باندے دا اللہ تبارک و تعالی فضل و احسان دے چی منگا و تاسو ٹولی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی پیدا کری چی منگا اللہ تبارک و تعالی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی پیدا کری دا منگ باندے دا اللہ تبارک و تعالی فضل و احسان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا تمام انبیاء بانی جنت حرام دے چی سو پوری ز جنت تنیم تلے او پا تمام امتون بانی جنت حرام دے چی د سو پوری زما امت جنت تنوی تلے راغلے دا امت طولو کے آخر دے او دا طولو نا اول بجنت تزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ قیامت پورس چی سمر پیغمبران ادریگی پا میدان محشر کے نو دا طول پیغمبرانو نبا زما منون کی سیواوی زما امتیان و زما منون کی با دا طول پیغمبرانو نسیواوی وجہ دادا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے اللہ قرآن کریم را نازل کردے دے او قرآن تر قیامت پوری دا کتاب دے نو سمر خلق چرازی قرآن کریم دا اغید پارت دا ہدایت کتاب دے او اغب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی آئے نوی قیامت کی چی سمر پیغمبران ادری گی نو پر طولو کے بزما منون کی او پیروی کون کی چی دی دا سیواوی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ او زد طولنا اولنے اغا پیغمبرم چی دا جنت دروازہ با دا طولنا اول زٹکو دا جنت دروازی لبا دا طولنا ڈنبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زب ڈنبے ورزم دا جنت دروازہ با دا طولنا اول زٹکوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زکل ورشم دا جنت دروازیلا اغا کولاو منوماتا نبدن دینا خازن آواز کی کم چی دا جنت نکہبان دے دا جنت نکہبان دے و نگران دے غب آوازو کی من انتا تسو کے ہوں دا دروازہ چی کولاوی من انتا تسو کی دا جنت نکہبان براتوائی فَأَقُولُ محمد طولوائی صلی اللہ علیہ وسلم زبورتو ہم چیزخو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ز محمدی دا دروازہ چٹکو وی دا اغین برات جواب میں لوشی چی ماتم دا دی خبری حکم شوے دے چی دا دن رنبے بچاتم دروازہ نکولاوی ماتم دا دی خبری حکم شوے و مازکا تپوس کو ماتم دا حکم دے چی دا دن مخ کی بچاتا دروازہ نکولاوی ہوتا تمی دا جنت اول کے دا طولو نرنبے دا جنت دروازہ با امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکولوش اللہ دیر شرافتنا ورکڑیو دیر شرافتنا یو صحابی فرمائی وی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو کو چتا تا دا نبوت کل میلو شوے دے وی ما تیوی چی ما تا نبوت میلو شو نو آدم علیہ السلام چیو وی کنتو نبیا و آدم بین الروح والجسد
ویزه چې پیغمبر شو منو آدم علیه السلام لا پیدا شویم نو الله د روح او د جسد په منځ کې آدم علیه السلام لا نو پیدا چې ویزه الله پیغمبر کړم ستا ذهن ته سوال راځي چې آدم علیه السلام خو د ټولو نړومبې پیدا شوی نو چې آدم علیه السلام نو پیدا نو څنګه نبی علیه السلام پیغمبر شو نه دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې کله په عالم ارواح کې الله پیغمبران مقررول نو زی الته پیغمبر مقرر کړی وم ټیک ته چې نبوت ظاهر شوی د ټولو نه وروستو دی ځکه راغلی د ټولو پیغمبرانو نه وروستی دی نو نبوت ظاهر شوی د ټولو نه وروستو دی خو پیغمبر شوی په عالم ارواح کې د ټولو نه مخکې دی آدم علیه السلام وایي چې زه پیدا شوم ما وکتل نو په عرش باندې لیکلیو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا په عرش باندې لیکو نو زه هغې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي الله پیغمبر مقرر کړی وړومبې او ظهور د پیغمبرۍ چې دی هغه وروستو شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي زما نومونه درته معلوم دي وی زما ډیر نومونه دي وی یو نوم مې دی محمد یو نوم مې دی احمد او یو نوم مې دی حامی محمد نوم په دنیا کې په ځمکه کې ډیر مشهور او احمد نوم په اسمان کې په ملایکو کې ډیر مشهور په دې نوم سره امام الانبیاء اسمان کې ډیر مشهور وی یو نوم مې دی حامی حامی چاته وی الذي يمحو الله بي الكفر حامی معنی د ختمون کې الله به زما په وجه باندې کفر ختموي ځکه زما نوم حامی دی انا الحاشر یو نوم می حاشرم دی حاشر معنی د جمع کون کې او الله به دا ټول خلق زما په قدمونو کې را جمع کی ویدام زما نوم دی بل نوم می دی عاقب می نوم دی عاقب چاته ویلی کی لیس بعده نبی چې دا هغه نه پس نبی بیا نه عاقب مانا اخیره چې دا هغه نه پس بل پیغمبر نه نوې ما نه پسم بل پیغمبر نشته زمانم عاقب دی او ودا ټول زمان نمونه دی حاشر می نوم دی حامی می نوم دی عاقب می نوم دی محمد می نوم دی احمد می نوم دی دا ټول زمان نمونه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی انا اول شافعین زب د ټولو نه اول سفارش کوم او د ټولو نه اول به زما سفارش قبلی سفارش په کومم د ټولو نړومبې او قبلیږي بم د ټولو نړومبې زما سفارش په د ټولو نړومبې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا به د ټولو نړومبې به زما سفارش قبلیږي کوم بم سفارش د ټولو نړومبې او الله به قبلی هم د ټولو نړومبې به زما سفارش قبلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مونږ الله د دې پیغمبر په امت کې پیدا کړیو ډیر درود شریف په وای ډیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما سره د ټولو نه محبت کوون کې څوک دی چې زما سره ډیر محبت دا هغه خلق دی چې زی نه ملیدلې زما نه وروستو راشي او دا ارمان بکی چې کاش چې ما امام الانبیاء ولیدلې نو زه به په خپل مور او پلار قربان کړم وی دا کسان چې دا په محبت کې زما سره ډیر قوي دي د دې محبت ما سره ډیر سیوا دی چې زما نه وروستو دا ارمان کوي چې مونږ ولیدلې نو مونږ به په خپل مال او جان به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربان کو رب العالمین مونږ له ډیر ښکلی پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالیږلی ام خالد دا یوه زنانه ده
دا وی زه ډېره رکوټ یم وړه ماشومه ومه نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواته کپړې راللې صادر یو کپړې وي یو رکوټې غونته صادر و پکې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ووی چې ام خالد زه یاد کړم چې دا رو غواړی چې هغه صادر دی له ورکوي زه ډېره رکوټ یم ډېره ماشومه ومه په غېږ کې راوستلی شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم راله هغه کچ صادر راکوي داسې راته په سر کو نبی علیه السلام چې په سر یې که راته نو یې ماته وی چې خدای دې در باندې زوړ کړي مونږ هم خلقو ته دعا کوو الله در باندې دا لباس زوړ کا دی مطلب دا دی چې الله دې ډېر عمر درکړي وی خدای در باندې دا کور زوړ کړو د دې مطلب دا دی چې الله دې ډېر عمر درکړي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ته دعا وکړله چې الله در باندې دا صادر زوړ کا او بیا یې وی چې الله یې در باندې زوړ کا نو وی زه ډېره رکوټ یم دا ام خالد وایي رضی الله تعالی عنها وی زه ډېره رکوټ یم نو زه رالمه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شاته نو د نبی علیہ السلام دی ولو منس کې خو مهر نبوت لګېدلی و ډېر بختور خلق و ډېر بختورو صحابه ډېر بختورو چې امام الانبیا به یې لیدو کتو مونږ وایو کریم الله مونږ ته صرف هغه لارې کوڅې وښیې چې امام الانبیا پې تلی دی او امام الانبیا پې ګرځېدلی دی نو دا ډېر بختورو چې هغې ته به یې کتل نو وایي زه ډېره رکوټ ومه نو زه لاړم ما د هغې مهر نبوت سره لبې شروع کړلې دا خو داسې د غوښې ټوټه راوتلې وه کبیضة الحمامة د کمترې د هګۍ مره داسې د غوښې ټوټه وه نو وایي زه خو رکوټ ومه نو زه لاړم ما د هغې سره داسې لبې کولې د مهر نبوت سره مې لبې کولې چې پلار مې ولیدلمه ما ته وی دا ته څه کوې دا ته څه کوې مه کوه دا ته څه کوې دا خو مهر نبوت دی ته د دې سره لبې کوې زه خو رکوټ یمه وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې د پلار خبره واورېدله وی چې دعها ای به دا پرېږده چې کوي ورسره لبې ای به پرېږده وه چې د دې مهر نبوت سره ځان له لبې کوي وایي زه رکوټ یمه ما د نبی علیه السلام هغه مهر نبوت سره لوبې کولې لوبې ډېر بختور نه و چې مهر نبوت ته به یې کتل او مهر نبوت به یې ښکوله و چا به ښکوله وه دا وایي زه رکوټ یم نو ما ورسره لبې کولې نو پلار مې منع کړم نو نبی علیه السلام ورته وی دعها ای به پرېږده چې کوي ورسره لبې ای به څه مه وایه ورته وایي ما د مهر نبوت سره لبې کولې داسې بختور وخو بختور خلق ام سلیم رضی الله تعالی عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مونږ کره راغې نو ما ورته د سرمنی بستره خوره کړله هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سملاست وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود نه به خوله ډېره تلله ډېره خوله به یې د وجود نه وتله وی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خوله راله او د خولې د اساس کې به یې داسې و لکه زمونږ په دې وجود هم خوله راشي داسې ساس کې وی داسې ساس کې به یې و لکه د ملغلرو په شان ساس کې به یې د خولي نو وی زه رالم خو د سرمنې دغه وه بستره وه نو ما ترې هغه خوله داسې راټوله کړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وایي زما په دې خوله څه کوې ما ورته د الله حبیبه دې نه ډېر ښکلی بوی ځي نو دا به د خوشبو په ځای استعمالو او یو روایت کې داسې راځي چې دې ورته وی د الله حبیبه وی زه دا خوله ځان دپاره سنبالومه د برکت دپاره د خپلو بچو د برکت دپاره سبا مې بچي ناجوړه شي نو اوبو کې به دا ور واچوم به هر صورت د برکت دپاره د خپل الواد د برکت دپاره دا خوله مې جمع کړله وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې ټیک دې وکړه ای به ټیک دې وکړل ای به ښه دې وکړل
جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخت وکتلو ډیر ښکلی و. دلته مې د څوارلسمې شپې سپوږمۍ ته کتل او دلته مې د امام الانبیا مخ ته کتل. فیصله مې وکړله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ د څوارلسمې شپې د سپوږمۍ نه حسین وخته. یو صحابي وی چې مې کتل ورته نو وی دا ویښتی د دې غوږونو د نیمې پورې و دې پوسکي نه لږ بره. یو روایت کې راځي وی چې مې کتل بل صحابي وی نو ویښتی دې پوسکو ته رارسېدلې. دریم روایت کې راځي چې مې کتل نو ویښتی د پوسکو نه کتو او د اوږې نه بره. په دې منځ کې به د امام الانبیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویښته ولیدل. او علماوی سپین ویښته پکې ډیر کم و چې نور ته به ناسو نو سپین ویښته به پکې ښکارېدل خو چې کله به یې غوړ کړل نو بیا به پکې سپین ویښته په نظر نه راتلل بیا به ټول تور ښکارېدل چې کله به یې سر غوړ کړ. او ډیر لږ ویښته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګیر او سر کې لږ ویښته سپین و چې د غوړوالي نه پس په نه ښکارېدل او چې سپور به و او غرمو ته به نو بیا به پکې هغه سپین ویښته ښکارېدل. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې ما به ولې دې مخ ته وکتله نو داسې به ښکارېد کأن الشمس تجري فی وجهه داسې به یې دا مخ ځلېده تا به وی چې په دې مخ کې چېرته دا انور داسې ځي راځي داسې به یې دا مخ ځلېده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مخ به داسې ځلېده دقه صحابي وایي. یو صحابي روایت نقل کوي وایي زه لا ډېر رکوټ یم ماشوم وم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې د ماسپښین مونځ وکړو چې مونځ مې وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او نبی علیه السلام د مانځه نه راووته خپل کور طرف ته را روان نو وی لار کې ماشومان چې ماشوم به وله مخې له ورته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وله داسې په دې مخ لاس راښکه داسې به یې ماشوم له په مخ لاس راښکه. دا صحابي وایي زه م لا رکوټ یم نو وایي ما له یې په دې مخ باندې دواړه لاس راښکل په دې دواړو ننګو یې راله نورو ماشومانو له به یې په یو یو لاس راښکه ما له یې په دواړو باندې لاس راکاږه. هغه صحابي وایي وی چې څنګه راله لاس راښکه په دواړو ننګو باندې وی داسې مې دا مخ یخ شو او داسې خوشبوی راته رالله تا به وی چې دا چا د خوشبوی د تیلی نه د ده دا لاسونه راویستل وی داسې خوشبوی ترې روانه وه ډېر بختور نه و چې په مخ یې وله لاسونه راکاږل په دواړو طرفونو یې راله خپل لاس راښکه او داسې بوی تې تو داسې مې دا لاس یخ شو لکه د عطرو د تیلی نه چې چا دواړه لاس ریستلي داسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوشبوی را باندې ولګېدل او داسې مې دا مخ یخ یخ شو چې امام الانبیا را باندې لاسونه راښکل. ډېر ښکلی شخصیت رب العالمین دنیا ته رالیږلی او زمونږ او ستاسو د امت پیشوا او مونږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې. انس رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کال خدمت اکو لس کال کې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نه ده اورېدلې چې ما ته دا ویلي چې دا کار دی ولی داسې وکړو یا دا کار دی ولی نه دی کړی ما ته لس کاله کې چېرته دا خبره نه ده اورېدلې لس کاله مې وله خدمت کړی دی او چېرته دا خبره مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لس کاله کې نه ده اورېدلې. چرې به ورسره م څوک تنګېده نه چرې به ورسره م څوک تنګ نه راتو. صحابه کرامو له ډېره مینه ورکړې وه ډېره مینه داسې شاګردان دنیا کې وځلول چې ټولې دنیا هغه شاګردان ولیدل
چې کم شاگردان نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړل او ډیره مینه به ورسره کوله. صحابي وایي اکثر چې به ما د نبی علیه السلام مخ ته وکتل نو خندرو یې به چې خندل به د تبسم حالت به و، په بړق بړق چرته ما په خندا نه دی لیدلی، په ټک ټک په خندا مې نه دی لیدلی، خو چې لید به مې نو دا مخ باندې به مسکراهټ او خندا به خندا به پې وه، خو په بړق بړق به نه خندل او مسکې مسکې به خندل. او اکثر به داسې وه چې ډېر ټیم به چپ ناست، چې ناست به نو ډېر ټیم به خبرې به یې نه کولې، چپ به او داسې به ناست او داسې به یې د اسمان طرف ته ډېر کتل، چې ناست به داسې به یې اسمان طرف ته ډېر کتل، داسې به یې بار بار بره د اسمان طرف ته کتل. او چې سړي له به مخې له ورغې نو تا به وی چې د چرته سترګې تورې کړي دي، ټکې تورو سترګو والا به ښکارېدو، نو چې رانږدې به شو نو سترګې به یې نه وي تورې کړي، سترګې به یې تورې کړې نه وي او تورو سترګو والا به ښکارېده. او چې جهاد له به روان شو په دې طرف په روان شو نو د یوې میاشتې په فاصله کې چې به دشمن ولاړو هلته به پې رعب راغی وي نبي اخر الزمان را روان، یوې میاشتې په فاصله به یې رعب چلیده، دبدبه به یې د یوې میاشتې په فاصله چلیدله، چې یوه میاشت مزل به پاتې و نو هغه رعب به یې مخې ته محسوسېده، کافرانو به محسوسو چې دې طرف ته امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی. دومره رب العالمین وقار ورکړیو، دومره رب العالمین لوی شان ورکړیو، خو عاجزي څومره وه زندگی بری چرته صحابه کرامو کې چاته داسې خپې نه دي غورځولي، ممکن و بل بنده ته خپې راولو، خپې داسې چرته صحابو ته نه دي غورځولي چې ناستې او خپې ورته داسې غورځولي دي، خپې چرې هغې ته نه دي راوستي، دومره پکې عاجزي وه. او ویل به وی زه د ټول بني آدم سردار یم، اول به سفارش زه کومه، اول به زما سفارش قبلیږي، د جنت دروازه به اول زه ټکومه، خو ولا فخر زه په دې فخر نه کومه، دا زه د فخر دپاره نه وامه، دا زه د تکبر دپاره نه وام، فخر په چا نه کومه، لویي په چا نه کومه، خو دا الله ماله راکړي دي دا خصوصیتونه، دا الله مال را کړي دي دا خصوصیتونه، الله راله د خپل طرف نه را کړي دي، نو د فخر په توګه یې نه وامه، خو الله راله دا صفتونه را کړي، ډېر ښکلي صفتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رب العالمین ورکړي او څومره ښکلي رویه به یې خلقو سره ساتله، څومره ښکلي خونې به یې کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یو نیکی دام د چې ته د مسلمان رور سره په کولو تندي باندې ملاقات وکړي، په روښانه تندي باندې د هغه په خیرالي وکړي او د هغه استقبال وکړي او د هغه سره سلام وکړي. حدیث مبارک کې راځي چرې په سلام کې څوک مخکې شوی نه دی، په سلام کې په څوک نه دی مخکې شوی، څوک په مخې له ورغې امام الانبیا به ډومبې وي السلام علیکم، په سلام کې په څوک هم نه دي مخکې شوي، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هر چا باندې به سلام ورچ. یو ورځ په لاره روان دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نوسی دی، حسن حسین کې یو په نبی علیه السلام د اوږې د پاسه ناست دی او نبی علیه السلام روان دی او نوسی د اوږې د پاسه دی. کس ولیدله هغه ځای نه اواز وکړي نعم المرکب، وی ای هلکه ډېره ښکلي سورلي دي مونتې د مرکب سورلی ته وایي، وی ته په امام الانبیا د اوږو د پاسه ناست وی نعم المرکب، وی ډېره ښکلي سورلي دي مونتې ده، ډېره ښکلي سورلي ده چې نبی علیه السلام باندې ناست. د نبی علیه السلام چې دا خبره واورېدله نبی علیه السلام ورته وایي نعم الراکب هو، ټیک ته چې مرکب هم ښکلی دی
خو نعم الراکب هو راکبم ډیر ښکلی دی. دا چې په ما سور دی دته نه ګورئ چې دا څومره ښکلی دی. زم ښکلی یم خو دا هم ډېر ښکلی دی. دا چې په ما سور دی دا هم ډېر ښکلی دی چې د امام الانبیا نوسی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دومره لوی شرافتونه الله ورکړي او عاجزي پکې د حد نه سیوا. کم دومره عاجزي به یې کوله، دومره نرم مزاجي به یې کوله. او صحابي وایي ما وله دا ورغوي وکتل، یو ورځ داسې دا ورغوي مې وله داسې وکتل چې ومې کتلو وایي د ریخمو نه مې زیات نرم وموندل. دا ریخم څومره نرم وایي د نبی علیه السلام دا ورغوي چې دا د ریخمو نه ما زیات نرم وموندل چې کله مې وله په ورغوو باندې لاس کېښود. دومره نرم نرم ورغوي وو، دومره نرم نرم ورغوي چې کله مې په لاس کېښودو دومره رب العالمین ورله حسن ورکړی او ډېره ښه رویه به یې کوله. مونږ او تاسو لم پکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډېر زیات وایو، ډېر زیات. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کو چې قیامت کې ادریږي چې شکلونه هم ورسره برابري. هسې نه چې په شکل صورت کې ورسره نه یو برابر او داسې حال کې ورته مخامخ ورشو چې شکل صورت هم د هغه سره نه برابر. نو ټول به انشاءالله دا کوشش کوو چې مونږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق خپل زندگی تیره کو. رب العالمین دی مونږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروکار کی. الله دی مونږ ټول د امام الانبیا عاشقان کی. ړکې عشق ساتئ. وی الله هغه کوڅې راته وښیه، هغه مسجد راته وښیه، هغه محراب راته وښیه، الله هغه مصله راته وښیه. نو چې کم از کم دغه عشق ړکې ساتو رب العالمین دی مونږ ټولو نه رضا شي. یا الله مونږ ټولو له په دې د عمل کولو توفیق راکه. یا الله دې کلي کې څومره اختلافونه دی الله ټول په اتفاق بدل که. الله څومره دشمنۍ دی الله په ورورولۍ بدل که. الله څومره بیماران دي د ټولو شفای کامله نصیب که. د انعام د والد صاحب نن د زړه اپریشن دی، دعا وکړئ په زړه د اخلاصه چې الله یې د اپریشن کامیاب کړي. نور چې څومره بیماران د دې کلي دي، هسپتالونو کې دي، کورونو کې دي، یا الله د ټولو شفای کامله نصیب کړي. یا الله څومره جیلونو کې دي الله د جیلونو نه یې راخلاص کړي. یا الله څومره مسافر دي الله خپلو کورونو ته یې راولې. یا الله کاروبارونه یې بند دي الله ازادې کړي. یا الله چاته ذهني پریشانی دی الله ختمې کړي. کریم الله د چا کریم الله ودونه نشته دی، کریم الله نیکان او صالحان رشتې نصیب کړي. د چا شته کریم الله نیک او صالح الواد نصیب کړي. یا الله د چا نارینه الواد نه الله نارینه اولاد نصیب کړي. سبحان ربک رب العزت